أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. نئے درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ ہود پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 4 او 5 دو آیاتونه چې نه نو هغه به ویلې کېږي. د مخکې آیات کې تیر شولو که چېرې تاسو الله پاک نه بخښنه غوښته او الله پاک ته متوبه وباسله او دغه شانتې هر انسان چې کوم عمل کوي نو د هغه ته به د هغې عمل مطابق چې نو هغه فیصله اورولی کېږي. او که چا روګرداني وکړله نو بیا الله جل جلاله پیغمبر وایي زه ستاسو باندې د عذاب کبیر عذاب یوم کبیر د لویې ورځې د قیامت چې دی نو د هغې نه یریږم. وجه دا ده چې الی الله مرجعکم ستاسو د ټولو الله تعالی ته واپس کېدل دی. تاسو ټول واپس الله طرف ته ځئ. هر انسان چې کله الله رب العزت د هغه د نیش نه اشته کړلو نو دوباره به بیا په دې انسان باندې مرګ راشي بیا به نیش شي او دغې نه وروستو به الله پاک بیا ژوندی کړي او چې کله دغې نه وروستو ژوندی شو الله مخې ته وردېږي الله پاک به ورسره بیا حساب کتاب کوي او بیا دغې نه وروستو یا چې نو هغه که اعمال صالحې برابر وي د الله رب العزت باندې ایمان راوړی ورځ د قیامت باندې د الله په کتاب پیغمبرانو باندې جو بیا به همیشه دپاره د الله جل جلاله مهمان خانه جنت کې ځای نو هغه به د راحت او د سکون ژوند تیری. او که چېرته چې نو هغه داسې نه کړي نو بیا به همیشه دپاره جهنم کې ځای نو هغه ژوند تیری. نو ځکه الله وایي الی الله مرجعکم هم د الله طرف ته ستاسو د ټولو واپس تلل دي وهو على كل شيء قدیر او هغه الله په هر یو شیز باندې قادر دی قدرت لري. نو دا نه چې داسې دنیا قانون نه دی چې تو به پټ شي ملک به بدر کې صبح به بدر کې دې ځای نه به بل ځای ته چې نو هغه لاړ شي په بل روب کې به چې نو هغه به راشي نه هغه الله ګورې په هر شیز باندې قادر دی. آلتی د دې یوې خبرې هم گنجایش نه کېږي آلتی به حق کېږي چې کم ستا د دې ځای نه وړي. اوس د دې ځای نه چې تاسو وړي او څنګه دې وړي هم د هغې په شان به درته چې نو هغه بیا صله میلایږي. د الله پاک نه څوک تښتېدی شي نه د الله نه څوک پټېدی شي او نه د چا کثرت او قوت الله پاک د خپلې فیصلې نافظ کولو نه عاجزه کولی نه شي. وهو على كل شيء قدیر. الا انهم يثنون صدورهم وز د دې آیات متعلق دی نو هغه دوه قسمه شان نزول ذکر کېږي او دواړه د حدیث مفهوم د حدیث هم د دغې دواړو چې نو هغه تشریح کړي ده. نو یو کې دا راځي چې دا د منافقانو او په منافقانو کې دی نو هغه د عام منافقانو دپاره هم او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د روایت مطابق د منافقانو کې یو منافق چې د هغه نوم و اخنس بن شریق د هغه په باره کې نازل شوی دی ځکه د اخنس بن شریق وایي کان حلو الکلام وایي د دې سړی چې نو هغه ژبه ډېره زیاته خوږه او پسته ژبه یې وه او چال چلن ناسته پاسته کې هم ډېر چې نو هغه د ادب نه خوږ نو سړی خو زړی چې نو هغې دننه د منافقت نه ډک ولو نور چې نو هغه د اعلی درجې چې نو هغه منافق ولو او داسې نور منافقانو هم. نو دوی به چې کله د حضور علیه الصلاة والسلام سره کېناستل د الله د پیغمبر مجلس کې به ناست ولو نبی علیه الصلاة والسلام ته به بلکل او دقه شانتې ده داسې به کو داسې به یي دا ټول د هرې خبرې به اقرار چې نو هغه به یې کولو. او چې کله به اخ نو بیا به ځان داسې راټیټ کو غلی به چې نو هغه پټ ووتلو او بعضې چې نو هغې دا لیکل دي وایي کله به چې نو هغه د دوی د مرضۍ مطابق یو خبره داسې به چې هغه به د دوی هم خوښه وه نو دوی به داسې ځان راوچت کو په خبرې ته به یې داسې غوږ کېښود او ځان به چې نو هغه ظاهر کولو چې مونږ ویني او زه به کې هم ناست یم. خو چې کله به د دوی د مرضۍ خلاف یو خبره وه چې هغه به په دوی نه لګېده نو دوی بیا ځان داسې ښکته راپټ کړو لکه ګڼه کې هم اکثر کس ناستې تاسو خیال کړی نو دی نو هغه ځان داسې راپټی نو ځان باندې نو هغه داسې رانسکور شي راټیټ شي
ځان چې نه هغه پټي چې ګوره ما څوک پکې ونه دي. نو الله جل جلاله الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا منهم دې چې نو هغه ران غاړي را ټټي په ځان باندې خپل سینې د پاره د دې چې دا غلا نه دوی پړ شي. الا حين يستغشون ثيابهم نو هغه وخت کې دوی کمې دي چې نو واوري کم وخت چې تاسو جامې اغوندئ نو په هغه وخت کې تاسو بیا ټول د الله مخې ته ښکاره نه. نو گویا کته په وړه کې چې نو هغه د سپټي او چې ما په سینه راخته کول ځان می راټیټ کو زو به پړشم نه د الله په نس باندې پټ او ښکارا نشتی. الله په نس باندې پټ او ښکارا د دواړه یو شانتي برابر دي. پټ او ښکارا ظاهر او باطن نه دا خو صرف د انسان په تر باندې دی. انسان د حقیقت نور خدای الله نه اسم نه صبر کې چې کم کوډ نه صبر کې چې کم منافقت دی صبر کې چې نو هغه کم خباثت دی نو د دغه نه الله پاک خو واقف دی دا الله ته نو هغه معلوم دی. او دویم شان نزول چې نو هغه دا ذکر کړه د اس کې دویم تفسیر د دې نو هغه دا کړی دی چې دا د مسلمانانو باره کې دا آیات راغلو. اوس مسلمانانو بارک څنګه ونه نو دا غي بارک دا ونه چې مسلمانان دوی بچنه نو هغه کله خپل قضای حاجت لتلو وړول یا لویل غسل به کولو خپل کورواله سره بچنه نو هغه یو ځای کېدل. نو دغه وخت کې چې دوی به کله واړه بول وغیرہ د څه نو هغه قضای حاجت کولو نو دوی به انتهایی د ادب پوجا باندې راټټ فل چې زمونږ نو هغه شرمګه انتهایی پټ شي د الله نه به حیا کوله. نو د ډېری حیا د وجې نه به دوی زیات نو هغه راټېدل. نو چې کله به دغه ډېر راټېدل تکلیف به یو قسم برداشت کولو. نو الله جل جلاله ورته نه دې سم کوي په دین کې نو هغه تکلیف نشته بلا وجه چې نو هغه ځان په مشقت کې ما چوي. تاسو نو هغه دې کوي دا خو د انسان سره نو هغه تړلې خبرې دي. قضای حاجت بده ته ضرورت راځي دغه شانتي نو د غسل بده ته ضرورت راځي د جامو د بدلولو بده ته ضرورت راځي نور بده چې نو هغه ضرورتونه یې نو چې کم ضرورتونه تاسو ته راځي الله تاسو پیدا کړي کمزوري هغه بکیږي نو چې په کم قدر سوره تاسو د دین حکم دی هم په هغه باندې چلےږي بلا وجه خپل ځان چې نو هغه په تکلیف کې ما چوي. زکه تاسو کډیر ځان دې پټول غواړئ خدای الله نه څوک چې نو هغه پټ نشته نه د الله نه چې نو هغه څوک پټې دی شي. نو زکه الله وی الا حين يستغشون ثيابهم هغه واوري هغه وخت چې کله تاسو اغوند خپل جامې يعلم ما يسرون وما يعلنون نو په هغه وخت کې تاسو بالکل بربند نشئ. الله جنه نو هغه مخ ته شي نه نو دغه وخت کې خدا سره دې کېږي وګوره دا غي د مقصد دا نه دی چې اوس یو سړی چې زه د الله نه پټې دی نشم او دې نو هغه ځان له आवाज یو بربند کینی یا نو هغه ګرمه دا کیږي لکه صحابي رالو کې ته نو هغه کې ترمذی جلد ثانی چې نو هغه روایت نه باب الحیا کې چې نو هغه ذکر کړی دی نو باغی کې ذکر کړی د الله رسول کچرته چې نو هغه زو کې आवाज ناسیم ځان له او په دغه وخت کې زما عورت چې نو هغه د سوي ښکاری نو آیا دې اجازت ما ته شته ځکه ما خو څوک نه د عورت پټول خدا فرض دی د بل چا نه نو چې ځان له کې आवाज یم نو زه بیا په وخت کې نو هغه د قشانت کې ناستل شم کاشف العورت کې دی شم چې زما عورت د ښکاری بیا زو ناسم نبی رسول الله والسلام نه وکړو دې سه نو الله رب العزت ډېر حیا دی حیا در دی نو ستا ډېر لایق داده چې تو د الله نه حیا وکې ډېر لایق دی نو هغه داده چې تو د الله نه چې نو هغه حیا وکې. د دې وجه نه دا مسله مونږ بارها کرته چې نو هغه ویلې دا چې کله تاسو واړه بول وکئ دغه ځکه خبرې مکوئ کله چې تاسو استنجا کوئ نو د استنجا په ځای کې چې نو هغه خبرې مکوئ تاسو د وړي استنجا ضرورت نو لوی استنجا چې نو هغه کار کول ته ضرورت نشته برها پرې نو هغه د مونږ بیا چې کله استنجا وکي نو په دغه خپل ځای دغه دیوال ته مخکاو او خپل ځای نو هغه پر دوا خرڅ وتر ځان برابر کا نو مونږ وځي نو هغه لمن به وبره وګې ته خېجولې ټول ځان چې نو هغه بخکاره کړو په ټول جماعت کې بتاویګو نه دا غي دا مقصد نه چې ته د الله نه پټې دی نه شې چې ته دا شروع کړ نو دغه ځای نو هغه شریعت اجازه نور کوي ترمذی دا روایت ما تاسو ته وینو الله پیغمبر سو فرمایل نه تاسو ډېر الله پاک چې نو هغه لایق دی چې تاسو د الله نه حیا وکړي الله نه حیا چې نو هغه په کار د سړی په هر وخت کې نو هغه وکړي دی وجنه که خیال مکړه زو اکثر دعا کې چې نو هغه هم د کم درس پس وشي بارها می تاسو ته مې دا دعا ډېر وای اللهم استرنا بسترک الجمیل اے الله موږ باندې خولي پرده واچي دنیا کې د باندې پرده واچولې شو نه
جو تمام عیوبونه دی پټ شولو خلکو ته بجنانو هغه ستا عیب نه ښکاره کېږي ستا نقص به نه ښکاره کېږي او په آخرت کې چې د باندې پرده واچولی شوله چې د ګناهونه دی ټول پټ شول د جنت چنانو هغه مستحق شوي جامع دعا ده نو دا دعا ځان له یاده کوي او دا چنانو هغه هر وخت دی وایي خپل وړو ته چنانو هغې هم وښیي لوی وړو په خپله ټول چنانو هغې وایي اللهم استرنا بسترک الجمیل یعلم ما یسرون و ما یعلنون الله تعالی هغه پیژنې پوهېږي په هغه څه چې کم څه هغه تاسو پټوئ او کم ښکاره کوئ انه علیم بذات الصدور ځکه هغه الله هغه پوه دی چې نه په رازونو د سینو باندې ځان په زړه کې چې څه وي بلکې په زړه کې چې کم خیال راځي نه راغلی دی انسان په زړه کې راته پته نه الله پاک په هغې باندې پوه الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي الله هم د الله طرف ته مرجعکم ستاسو تلل دی واپس تلل دی وهو او هغه الله على كل شيء په هر شی باندې قادر دی الا واورئ خبردار انهم بشکتی یسنون رنغاړي صدورهم اخپل سنې یا راټیټی اخپل سنې لیستخفوا منه چې پټ شي دوی د هغه نه یعنی الله نه الا واورئ خبردار حين یستغشون هغه وخت چې دوی اغوندي ثيابهم جامې خپلې یعلمون پوهېږي یعنی الله یعلمون پوهېږي الله ما په هغه څه یسرون چې دوی پټوي وما او په هغه څه یعلنون چې دوی ښکاره کوي انه بېشک هغه الله علیم پوه دی بذات الصدور په رازونو د سینو باندې